حبیب ګل باندې دوا کړې ده چونکې مام کاغذونه دغه کړي وو خو لکه مطلب دا دی د ارزټکیر ټیم موږ یې سیو دا د ارزټکیر ټیم چې کوم دی دې مثال د یو سیل دی او په سیل کې چې مرغۍ روانه نو دا خوشحاله یو چې کله د سیل نه مرغۍ بیله شي نو هغه مرغۍ ورکه شي په سیل باندې هېڅ قسم اثر نه غورځوي نو انشاءالله موږ د دې سیل سیو د دې ټیم سیو څنګه چې مخکې موږ منډه ترله والې وه انشاءالله د هغې نه به زیاته وسوو ځکه چې دا د پی کې بای سیټ دا زموږ سیټ دی او انشاءالله دا به موږ بیرته ګټو نو موږ د مې حبیب ګل په حق کې دستبردار شو ښه د زړه نه او انشاءالله ښه د زړه نه به ورله سپورټ ورکوو مخکې هم ورکړی اوس به هم ورکوو او په اتفاق او په اتحاد باندې به انشاءالله مخکې مزل کوو او دا سیټ به وباسو ډېره مهرباني او ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میډیا د ورونو ډیره مننه مهرباني شکریه چې موږ له مقرره کړله. څنګه چې تاسو ته پته ده د ضمني الیکشن روان دی او دا سیټ چې کوم دی نو دا د مبارک زیب خان 2 سیټه ګټلي یو د ان یو د پی کې نو هغه نه خالی شوی دی او اوس په دې باندې بیا دوباره الیکشن کیږي. څنګه چې ملګرو ویل هغه پروسس په دغه طریقه باندې وشو خو په شفافیت او په میرټ باندې وشو نو چونکې زه به تاسو ته لږه د حبیب ګل صاحب په قربانو باندې خبره وکړم. د دې نه مخکې چې کله ریحانزیب شهید شو او د 2 سیټونه پاتې شو پی کې 2298 نو زمونږ د ټیم او زه به درته ووایم چې زمونږ د ذاکر صاحب کوم چې د دې ټیم لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ دي نو زمونږ مشوره داسې وه چې مونږ د سیټونو دواړو ته مونږ حبیب ګل ودرو ځکه چې یو خو دا سیاسي مو یو دا په میدان مو خو زمونږ څه ملګرو داسې فیصله وکړله چې یاره مونږ به مبارک زیب ودرو نو په هغه وخت کې هم دا لکه الیجیبل و د دې سیټ لپاره او دا د کنټیسټ کېدو لپاره بالکل فیورټ و. اوس دغه مقابله راغله زمونږ په ټیم کې الحمدلله مونږ په دې باندې ډېر زیات فخر کوو او ریحانزیب به دا یو خبره کوله چې کله به هغه کمې جلسې له تلو کم میټینګ له وتلو نو هغه به دا یو خبره کوله چې تاسو ټول لیډران یاستئ تاسو ورکران نه یاستئ. شکر الحمدلله شکر الحمدلله ریحانزیب شهید په موږ کې لیډران جوړ کړي لیډران را پکې پیدا کړي دي او نن تاسو ته پته ولګېده چې زمونږ د ټیم نه 28 امیدوارانو خپل ځانونه پیش کړي د خدمت لپاره هغه 28 کسان پرون په دې کې د دیو انټرویو وشوله یو سلیکشن بورډ جوړ شوی هغه سلیکشن بورډ 10 کسان فاینل کړیو د چیرمن زمونږ مبارک زیب صاحب دی دې ته ریکمنډ شوی هغه 10 کسانو نه بیا 3 نمونه داسې وو چې هغه په میرټ باندې او په تعلیمي او دغه په سیاسي بیک ګراوند باندې هغه بیا 3 کسان راوچت شو نو هغه 3 کسانو کې بیا یو زوما یو نیکرمان صاحب یو حبیب ګل صاحب نو د دې لپاره بیا چیرمن صاحب ته فیصله ډیره زیاته ګرانه وه نو چیرمن صاحب داسې خبره وکړله چې زه تاسو 3 وړه کاغذونه جمع کړئ نو بیا به په دې کې مونږ سلاره به جوړه شي. نیکرامان به یې وویل ما وویله چې یاره دا فیصله اوس زموږ سر ته راغله دا فیصله به اوس مونږ کوو نو چونکې تاسو ته به خو د دې د ګراوند د حبیب ګل د ګراوند پته چې د دې څومره قربانۍ دي خو د بیک ګراوند تاسو ته پته نشته دی چې د دیو د فیملی څومره قربانۍ دي د دیو هلته کورنۍ څومره قربانۍ نو د دې مونږ ته پته ده او بل دا ده چې د دیو سره د خلکو همدردي ده د شهید خاندان سره نو مونږ په دغه بیس باندې ما او نیکرمان صاحب دا فیصله وکړله چې یاره زمونږ د ښه کینډیډیټ چې کوم دی نو دا حبیب ګل صاحب دی او دا به مونږ په شریکه باندې میدان ته کوزو نو په دې کې د مبارک زیب یا د حبیب ګل د خاندان یا د دیو د چا د دغه نو چې مطلب د هغه طرف نه د دیو سلیکشن شوی دی الحمدلله پیور په میرټ باندې شوی دی او الحمدلله د ټیم په مشاورت شوی دی او الحمدلله زمونږ ټیم الحمدلله چې ښه میچور دی
او ښه ایجوکیټډ دی او دا کومه فیصله چې شوې ده انشاءالله زمونږ په دې باندې اتفاق اتحاد دی انشاءالله چې څنګه مخکې موږ الیکشن ته کوشش یو تاسو ته پته ده د ریحان زیب څخه کوشش یو د مبارک زیب څخه کوشش یو دغسې به د هغې نه په فل پاور سره موږ د حبیب ګل سره کوزیږو د خیره سره انشاءالله ښه مضبوط کمپین به کوو او انشاءالله دا سیټ به ګټو او دا به یو سیټ به زمونږ عمران خان ته ډالۍ شوی دی چونکې هغه تاسو ته پته ده چې لا موږ په آزاد دغه باندې حیثیت باندې ناست یو انشاءالله چې خان صاحب راآزاد شي دا به موږ خان صاحب ته ډالۍ دا یو سیټ چې کم دی دا پی کې 22 دا به زمونږ شهید ریحان صاحب ته ډالۍ انشاءالله چې څومره ملګري دي زمونږ د ټیم ملګري دي نو دا به د هغه تیر الیکشن نه کوم چې د مبارک زیب و هغې کې به منډه کمه والي هغې کې به هم دمې کلي نو ټولو ته دا خواست دی چې تاسو به په دې کې دمه نه کوئ په دې کې به تاسو بالکل آرام نه کوئ روزئ به میدان ته به روزئ او دا سیټ به موږ ګټو انشاءالله او دا به موږ شهید ریحان صاحب په نوم کوو ډېره مننه شکریه مهرباني الله عزت